د دوبۍ او سعودي مسافرو د پاره د پاکستان حکومت یو نوې قانون جوړ کو چې د دې قانون جوړېدو نه پس د سعودي او د دوبۍ چې څومره هم مسافر دي ای با دوبۍ او سعودي څومره هم خارج ملکونه دي دغه تا سفر نور هم ګران شي. عموما که تاسو وګورئ چې په یو ملک کې بیروزګاری شي نو هغه ملک د پاره د هغه چې کوم حکومت وي هغه یو داسې قانون جوړ کړي چې په اسانه باندې د هغه ملک خلک بل ملک ته جاب د پاره په اسانه باندې تلی شي. خو بل طرف ته یو خو زمونږ په ملک کې بیروزګاری ډیره ده او بل طرف ته زمونږ حکومت ورځ تر ورځه نوې قانون جوړوي چې د هغه قانون په وجه باندې چې کم خلک بل وطن ته مسافرو د پارزي جابز د پارزي نو ایته شدید مشکلات جوړیږي. جی نوې قانون دا دی چې اوس یو مسافر ټریولینګ کوي سعودي دوبۍ خلیج ملکونو ته جاب د پارزي نو اب ځان سره د پاکستان نه د 17 ګریډ افسر یو ویریفیکیشن فارم هم وړي چې پای کې بلیکلی وي چې دا مسافر به دغه د خلیج ملک نه پریدي د به دغه خلیج ملک کې غیر قانوني سفر نه کوي د غیر قانوني پلارو باندې بده نور ملکونو ته نه وړي لکه د 17 ګریډ نه بوسته یو کاغذ دستخط کې چې پاغه به ویریفیکیشن ورکې چې زبا د سعودي او دوبۍ نه بل ملک ته په غیر قانوني سفر باندې نه اوړم. اوس تاسو مال دا وایي چې 17 ګریډ کم داسې افسر وي چې به د مسافر ریسپانسیبিলিټي اخلي لکه ولې واخلي ضرورت پاغه د پارسي وي چې به د ما ذمہداري اخلي یا برستا ذمہداری د 17 ګریډ افسر ولې اخلي اب ولې دومره غټ ریسکی کار کوي که سبا چرې زز دوبۍ او سعودي نه غیر قانوني سفر کومه نو دلته باغله مشکلات جوړيږي. نو اب ولې نن سبا کچرې تاسو وګورئ نادرا د پاره یو کاغذ د 17 ګریډ افسر نه ویریفای کې د خپل شناختی کار د پاره نو 17 ګریډ افسر ته نه مختلف تاسو نه کوي ویریفیکیشن نه کوي چې آیا دا د ما د کلی دی کنه بالکل دا پکارم د لکه دا نه چې تعالی سوکراجي ته 17 ګریډ افسر او ډایرک ولا کاغذ دستخط کې نه چې تعالی ویریفیکیشن پکار دا دغه حق ته چې دستا ویریفیکیشن وکي خو دا یو ډیر غټ ریسکی کار دی. اصل کې دا ټول گیم د سره دا ټول وس ایجنټان سدي ای بتاله وای چې دا فارم بدل لزر پیدا کم بس ای بتانه پیسې اخلي ټول گیم به ما ایجنټانو ته شي ایجنټان بتانه لشل زر روپۍ اخلي او دغه 17 ګریډ فارم چې کم ویریفیکیشن اب بتاله درکې ټول چل به ما ایجنټانو به نور هم را سرګرم شي لکه کوس یو کس ته د بهر ملک نه ویزا رام شي کنه ایجنټان په دلته پاکستان کې ملوث نشي خو داغه به ایجنټ لپاره وجه ضرورت راځي چې هغه 17 ګریډ هغه ویریفاید فارم چې کوم دی هغه تعالی درکې نو هغه لپاره به ایجنټ تعالی د مختلف پیسو ډیماند کوي هغه لپاره به تعالی خامخا ډیماند کیږي لزر شل زر دیر زر هر څومره دا وخت بیا خبره ده. نو دا یو نوې قانون په پاکستان کې امپلیمنٹ کېدو والده چې څومره هم خلیج ملکونو ته په سفر باندې جابز د پاره څومره هم مسافر زی نو ای با د پاکستان نه باقاعده د 17 ګریډ افسر ویریفیکیشن یو فارم هم وړي چې زبا التنا غیر قانوني سفر نو کوم یا د اغه د رولز اینڈ ریګولیشن خیال بساتم دینه مخکې پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ چې کوم خو خیر دغه چې کوم خلیج ملکونه دی اغه نسسری کو اغه وی چې دا شی بزان سره وروړي دا غیر ریکوایرمنټس خو د پاکستان د حکومت ریکوایرمنټس ته چې تبر 17 ګریډ افسر یو ویریفاید فارم ځان سره وړي کچریته بهر ملک سفر تزي ټریولینګ تزي مسافرای لزي دا پاکستان د حکومت دا دوبۍ یا سعودي حکومت نه د غوسته چې پاکستانیان بدن سره د 17 ګریډ افسر فارم وروړي دا د غیر ریکوایرمنټس نه دي بلکې دا پاکستان د حکومت د طرفي دا قانون امپلیمنٹ کېدو والده. نو الله دې کې چې سانتيان زمونږ د پاره پیدا شي په دې وطن کې مسافرو د پاره سانتيان پیدا شي چې واپس په وطن تراشي او دغه مسافرو نخلاص شي. الله دې زمونږ په وطن کې امن راولي. ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو. والسلام.